د جمعې پر ورځ باندې دا څو غلطۍ زموږ په عوامو کې ډېر عام دي او څوک د دې خبرو اکثر لحاظ نه ساتي. اول نمبر دا چې د جمعې پر ورځ باندې امام کله منبر باندې کینی او بیان او مسائل شروع کی نو بعض خلک داسې وی چې هغه راشي جمعه ته فنپل باندې ودرېږي. نو فقہی کتابونو ذکر کړی چې کله امام منبر ته وخیږي نو خلکو له پکار دي چې دا کلام او اکل او شرب خبرې نوافل ذکر اسکار وغیرہ پرېږدي ځکه مسائل د دین زده کول دا فرض دي او دا نور چې کوم نه ذکر اسکار تلاوتونو دا مستحب عبادت دي نور اوقاتو کې کیږي. نو امام چې په منبر باندې کینی هغه بیان کی مسائل کې نو پکار دارا چې مسائل انسان ووري خپل نوافل او ذکر اسکارو کې مشغول کېدل غوړه نه دي. دویم نمبر دارا چې کله خطبه شروع وي نه اکثر زموږ مشران لیټ راځي بازي کسان او په سپونو باندې بیا قدمونه راړي خلکو باندې مخ کې سب ځان را رسي نو دا کار د ګناه او حدیث مبارک کې دینه منع راغلی ده. او دریم نمبر غلطی دا ده چې کله امام خطبه وای نو اکثر زمونږه نوجوان طبقه بهر چې کوم دی د جمعات د صحن کې ولاړ وي یا دروازې سره او خبرې کوي نو دغه قسم خلکو لپاره حدیث کې ډیر وعید راغلی. دغه انسان مثال په حدیث مبارکو کې تشبیه د خر سره ورکړی شوی ده چې دا انسان مثال د خر دی چې خطبه ویل کیږي او د خبرې کوي. او حدیث مبارک کې داسې راغلی دی چې د انسان د جمعې د منځ کوم فضیلت هغه ثواب بیا نه ملاويږي صرف د ماسپهین د منځ هغه فرضیت د ادا کیږي د جمعې د فضیلت د انسان محروم کیږي.